ګران اوریدونکو، سلام او ورځ مو په خیر. نن غواړم چې د موږ د خواږه نبي په باره کې د طایف د سفر او د ده پټېدل په یو باغ کې در تشریح کړم. تر دې ځایه خو مې عرض درته کړی و چې د موږ د خواږه نبي د کنځلو او د سپکو ستورو په واسطه قریش ډېر په عذاب شول او څو وارې ابوطالب ته ورغلل او په آخر کې هم تصمیم ونیولو چې محمد مړ کړي. لکن یو څو نفرو مشران د قریشو چې دغو جملې نه عطیه، شیبه، ابو سفیان او نظیر ابن حارث و، دو ویل چې تاسو راشئ موږ به د سړي ته یو چانس ورکو او خبرې به ورسره وکړو. د خبرو نتیجه دا شوه چې هغو ده ویل زه پیغمبر یم، هغو ورته ویل معجزه دې چیرې ده، خو معجزه یې نه شوی راوړلی. هغه و چې دا خبرې قطع شولې او نور څوک کوم هغه یې ورنه کړه، نتیجه یې ورنه کړه. او د موږ خواږه نبي خپلو کنځلو او بدو ردو ته د قریشو دغو د مړو، دغو د بوتانو، د خدایانو په ضد باندې زور ورکړو. لکن په یوه خبره یې سر خلاص شو چې اصلا پیغمبري بې معجزې امکان نه لري. نو هغه و چې دغه د هغه د معراج د سفر قصه یې په وجود راوړله چې د ام هني د کوره جبرائیل یوازې او بعض خلک وایي چې نه درې د دغو مهمو ملایکو نه ورته راغلل او دا یې په براق چې سر یې د یوې ښځې وه او دا اصلا د خره او د آس مابین یو حیوان دی، په دې سور کا بیت المقدس ته یې بوته، دغو ته ولاړو اووم اسمان ته د خدای تعالی سره خبرې وکړې، جنت او دوزخ یې ولیدلو او بیرته راغی د ام هني کره. هلته په اصطلاح د هغه سفر ختم کو چې راغی ده یو د سترګو په رپ کې، یعنې سړی یو سترګه پورته کو او بیرته وتړي او بیرته خلاص کو، په داسې وخت کې راغلی چې دا نو ام هني خبر خو مې درته وکړه چې هغه ام هني ته ګیرې او ته لمنې ونیوه چې دا خبرې بیرون ونه کړي چې بیخي وضعیت خراب شي. اوس هم خلک ډېر پروپاګند رابطې کوي. خو په هر صورت د موږ خواږه پیغمبر دې خبرې ته در توجه نه کول، هغه غوښته چې خپله معجزه ښکاره کړو، پیغمبري ثبوت په رقم یې راوړي. نو دلته چې د وضعیت ډېر خراب شو د قریشو او د نورو اقوامو، د عربو او د موږ د خواږه نبي مابین، نو د عربو قریشو یو لیک نوشته کو د کعبې په دیوال او که په دروازه باندې سریح کو، په هغو کې نوشته شوي وو چې نور به د بني هاشم او د ابوطالب د خلکو سره ارتباط نه ساتي، واده به نه وسکي، تجارت به نه کوي، ارتباطات به نه ساتي، تګ و راتګ به نه کوي. هغه دي دغه دي. دا چې ابوطالب ته خبر ورسېده، هغو د عکس العمل په ډول چې دا یو عکس العمل و، دغه د شف تصمیم ونیولو. شف په عربي لارې ته وایي او مکې ته ډېرې لارې ورغلي چې یوه لار یې د ابوطالب په نامه وه. نو ابوطالب د خپل قوم و خلکو ته وویل چې راځئ ټول رالل دغو شف کې دو لاره کې دب نو وینې غټ ځای و چې هر څوک پکې ځایېدل و، کورونه به هم پکې وو، کرار ولاړ په دو ځای کې واړول چې دغه اصلا داسې 300-400 متره د هغه نه د کعبې او مکې نه لرې و، داسې لرې ځای نه و، خو دلته واړول چې مسلمانان بیا دې ته تبعید وایي چې وایي محمد ابوطالب و بني هاشم و ابوطالب و دا خلک یې تبعید کړل. تبعید نه و، خپله ابوطالب تصمیم ونیولو. په دې شف کې مثلا ابوبکر نه و ورسره، مثلا عمر ابن خطاب نه و ورسره، ډېر مسلمانان نور هم نه و ورسره. او ابوطالب محمد ته توصیه وکړه چې دایم راشي دو شف ته. بیا نو راغلل، په دوی باندې خامخا قیود و، لکن
خلکو ډېرو خلکو ارتباطات ورسره ساتل چې دغو جملې نه یو د هغه وا د محمد زوم و چې د زینب میړه و او بل یو بل سړی و چې مطعم ابن ابي نومېده دو به شیان وروړل کالي به یې وروړل او دو هغه کول په اصطلاح د دو شیان تیاري یې ورته نیوله. نو دلته مهمه دغه ده چې په دغو شف کې چې د مسلمانانو په اصطلاح تبعید ورته ووایو په محمد باندې تنها 10 سورې نازله شوي دي، 10 چې مجموعاً 651 آیتونه کیږي. لکن د مکې د دوران په وخت کې تر دې دمخه ټولې 80 سورو په شاوخوا کې نه د 80 سورو په شاوخوا کې چې بعضې 90 هم بولي رانزله شوي دي چې مجموعاً 3150 آیتونه کیږي. نو دلته دغه خلک چې انتقاد کوي دا داسې وایي چې د موږ خوږ نبي نو په دغه ځای کې د خدای تعالی لخوا هیر شو، جبرائیل نور نه ورته وحی نه راوړله او که دی د خپلو هغو خلکو نه چې دته یې د صورتونه او آیاتونه ورښودل د ده ارتباط ورسره ضعیف شو. تنها د حرام په میاشتو کې چې حج به وه په دې وخت کې د یم ازادي درلوده، دغه وختو کې به د خلکو سره تماس نیوه او هغه 10 سورې په دغو ډول دغه د شفت په وخت کې راغلي دي. نو دلته بیا د خلکو شک پیدا شو چې دا هغه دا څنګه معامله شوله، دا څه رقم ارتباط شو. نو دلته بیا یو بله معامله راغله کله چې دی د دغو شف نه راووتل پس د 3 کالو لکه چې داسې لږ وخت وروسته ابو طالب او خدیجه دواړه مړه شول. داسې په لږ وخت کې بعضې خلک وایي چې 15 ورځې یو په بل پسې و، بعضې وایي 3 و، بعضې وایي یو څه زیات و، خو دا د اسلام په تاریخو کې هېڅ شی ثابت نه و. په هر حال دوی دواړه مړه شول او د دغو مرګ د محمد دپاره یوه لویه ضربه وه، ځکه چې ابو طالب خو د مرګ تر ساعته پورې د حفاظت کوه که څه هم ښه یې نه ځینې راتلل، لاکن خدیجه په ده پسې ولاړه وه. خدیجه په ده پسې ولاړه، دا نو یو داسې هغه معامله وه. دا چې دواړه مړه شول د یوه لویه تکیهګاه بایلوله او دی خو وپوهېده چې په مکه کې نور د ده د تبلیغ او د پیغمبر کېدو پلان ناکام شو. دی د لیوني په نامه، د جادوګر په نامه، د سحرګر په نامه، د شاعر په نامه داسې چې ګډې وډې خبرې کولې هغه شو مشهور شو. نو هغه و چې دی طایف چې یو ډېر ښایسته ښار دی مکې ته نږدې او هلته ډېر باغونه دي او ولي دي اوبه دي پلانۍ دي، دا د مکې او د قریش اشراف هلته وینې ښه جایدادونه درلودل. هلته ولاړو، هلته چې ولاړو 20 ورځې هلته وه، د ډېرو خلکو سره یې خبرې وکړې، هغو ته یې وعظ وکړه، توصیه ورته وکړه د اسلام. نو دی ورته ویلې چې که تاسې دغه قبلوئ که نه قبلوئ مکیان به د ما په خبرو باندې نه خبروئ. د مطلب اصلا دا و چې دغه د طایف خلک دا د ثقیف د قبیلې و، دا بله قبیله وه، د قریشو په ضد باندې ولمسوي. نو دا خبره په غوږ ښه نه لګېدله، ځکه چې ویل د څه دپاره په یو هغه په د قریشو په قبیلې سره جنګ وکړو او دښمني ورسره پیدا کړو. نو هغه و چې هغو ورته ویل په مخه دې ښه. د حامد عبدالصمد د مصري لیکونکی وایي چې وایي هغه د غلامانو او د هلکانو ته یې امر وکړه چې ویشړې دي، هغو تیږې پسې ورولې او پې پسې ومنډې یې ویلې، د منډې ځینې ویلې، آخر ولاړو په یو باغ کې پټ شو.
نو د حامد عبدالصمد د لیکنې په اساس هغه وایي چې په دې ځای کې داسې چې پټ و نو خامخا خو منډې هم کړي ستړی و نو داسې یو څه هغه و په چورت کې و یا به خوب وړی وي وایي په دې وخت کې دغه دوې فانتزي د خیال اختراع وکړي. اول دا چې ویل چې په دغه وخت کې د قرآن وایه او د جنیانو یو څو قبیلې ورته راغله هغو بیعت ورته وکړه مسلمان شول. یعنی دغه د طایف سفر به معنا نه و د جنیان مسلمان شول. دا یو. او دوهم دغه د معراج د قصې برخې او رقم ده هم په دغه ځای کې په خپل خیال کې جوړ کړو. نو والله اعلم بالصواب، الله به پې خبر وي چې دا به همدغسې وه او که نه وه. خو د جنیاتو د اسلام راوړل په ټولو تاریخونو کې وینې ذکر شوي دي او دا د معراج سفر خو د رقم په رقم چې تاسو ویډیوګانې وګورئ او تاریخونه وګورئ بیان شوی چې یو عجیب و غریب کار دی. نو دا باید بیرته مکې ته راشي. کله چې مکې ته قصد وکړلو نو دلته خو اوس مکیان خبر شول چې دی ولاړه طایف ته او غوښته چې د هغه د مکیانو په ضد باندې خلک راوپاروي. نو دا خو ښکاره دښمني ده چې د هغه قریشو په ضد یې کوي. نو دلته اوس دی چې هغه بیرته هغه ته رادرومي د مکې ته باید چې اوس د یو چا نه د یو چا حمایت وغواړي، پناه وغواړي. اوس د موږ خوږ نبي د دې په ځای نو ګوره ویر شوي وي د خوږ نبي د په ځای چې د خپل خدای نه چې هغه قادر مطلق دی، په هر څه علم دی، په هر څه قدرت دی او په هر څه کې د دې اراده ده، دغو نه کمک وغواړي. دلته مشرکانو پسې دی چې مشرکانو نه پناه وغواړي. اول یې د یو سړي نه شعیب نومیږي د پناه خواهش وکړو، هغو رد کړو. نور په دو خبرو مانه پازابوي. بل واره د یو بل سړي نه چې سهیل ابن عمرو نومېده دغو نه د پناه خواهش وکړو، هغو هم رد کړلو. دا سهیل ابن عمرو هغه سړی و چې هغه د حدیبیې قرارداد یې د سره امضا کړلو. دا یو مهم شخصیت و چې ډېر دلچسپ هغه لري. هغه د حدیبیې په فلم کې وګورئ. نو دا ټول مشرکان وو. دریم وار یې د یو بل سړي نه چې مطعم ابن ابي و دغو نه پناه وغوښته، هغو پناه ورکړله او هغه هم مشرک و. نو دلته هم خلک وایي چې ګوره هم د پیغمبرۍ دعوه کوي، هم معراج ته په یو د سترګو په رپ کې ولاړ شه او هم الله در سره دی. بیا ځې د مشرکان نه پناه غواړي او هغه پناه هم درکوي. نو بیا د دغو مطعم ابن ابي ته حمایت لاندې چې یو مشرک و بیا یې د خپلو خبرو ته دوام ورکاوه، خپل کار یې کاوه. نو کله کله سړی داسې فکر کوي چې دا خو داسې د یو سړي چې نارمل فکر کوي دغو کار نه دی او دا خو په هیڅ ډول د ده د بیاناتو، د ده د ادعاو، د ده د دعوت او د دو سره هیڅ رقم نه جوړیږي. نو بیا هغه و چې بیا پس له هغو به دغه د حج په میاشت کې چې خلک به حج سره تلل، بیا به د نورو قبایلو سره مثلا د یثرب او د نورو ښارېدو خلکو سره به تماس نیولو چې دغو قصه به بیا بل وارې وکړو او بیا نو هجرت راځي. نور نو خیر ورځ درته غواړم، نیکمرغه اوسئ.